سلامونه ټول لر او بر ملت ته لایو به اوږدی پوره به یې ګورئ او مخې ته به یې شیر کوئ او ملت ته به دا پیغام رسوئ. یو طرف ته د پښتون وطن دا حالات او بل طرف ته د ایمل ولی خان دا خبرې او بل طرف ته د پی ټی آی دا کارکردګي او بل طرف ته د سیاسي جلسې او سیاسي احتجاجونه او بل طرف ته بیا د پولیس او د پوجانو دا ظلم او بیا د پی ټی آی حکومت. نو تاسو وایئ چې دا شی د چا په اختیار کې دی؟ وزیر اعلی خو ما هغه قصه ده وی لالی مې سوداګر دی کونه وړي کونه راوړي. 3 کاله وشو نه عمران خان را آزاد شو نه په پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه وشو. اقا زوړ پنجاب دی او هلته امن هم دی، هلته روزګار هم دی، هلته خلکو ژوند هم ښه تېرېږي. خو په دې وطن کې چې کوم پښتون اوسېږي نو هغه پښتون هغه ظلم د پښتونو هغه جبر چې کوم پښتون سره روان دی نه هغه کم کړی شو. وخت تیریږي او په هغې کې نور اضافه کیږي. او دلته چې خلکو میډیا له راشي نو وروره ماشاءالله والحمدلله د دې زوګینو پورې ګیرې پرېښي، د دې زوګینو پورې ګیرې او صرف څه چل به کوي؟ صرف کنزل او ویلو ته یاد دي چې د پردي په کور کې ناسته خور مور وکنځي، د چا تصویر کوکي. یقین وکړه سړی اریان شي چې کوم طرف ته لاړ شو. ښه اوس مسله داسې ده چې دا خبرې که موږ هر څومره کوو خو دا زیاتېږي او بله دا خبره چې دا خبرې د کمېدو واله نه دي. خو مسله داسې ده دلته راته غټې ابۍ هغه خبره را یادېږي، هغې به ویل وی چې خبره کوو نو وی خانان کړي کوي. زه را ایسي بندوم چې زه را ایسي بند کړم که نه په دې د خدای کور او نغرې وران کې په دې دومره وخت کې نه دی، په دې دومره وخت کې دې ته علت دا وخت وریاد شي چې بس نور ګپ لګو ملته. زه ماته چې خبرې دي که سیریس یې اخلئ وروره که په ګپ یې اخلئ به خپل حق چې کوم دی خپل حق ادا کوو. موږ صرف خپل حق ادا کوو او دا میډیا استعمالوو نو دنیا ټاپکونه دي راسه په کار ده چې هغه وکړو. خو مسله داسې ده ایمل ولی خان چې پرونه دا کمی خبرې کړلي چې پی ټی ایم او پی ټی آی او ټي ټي پي هغه ویل دي چې دا یو شی دی. قام خو په دې باندې خپلې تفسیرې وکړي، قام په دې باندې خپلې خبرې وکړي. خو زما نمبر پاتې دی. اول زه د نیشنل پارټۍ هغه ورونه که دا د پښتون وطن د هرې سیمې سره تعلق ساتي نو ګوره د ایمل ولی خان سره زمونږه د کنزلو هغه سره زمونږه د رد بدو د دې سره زمونږ هېڅ حق نشته. دا که ایمل ولی خان دی دا که مولانا فضل الرحمن صاحب دی. خو پوښتنې به ترې مونږ ځکه کوو او نیوکې به ترې مونږ ځکه کوو، سوالونه به ترې مونږ ځکه کوو چې دا د دې پښتون وطن لیډران دي. نو په دې کې تاسو چې کوم دی ډایرکټ خبره ذات ته مه اچوئ چې به خبره ذات ته واچوئ زه ستاسو خور او تاسو زما خور او کنزل او رد بد او غیمه مونږ سازه کړي. الن کې په دې کې ښه سیاسي سنجیده خلک دی چې هغو هم دا کار کوي، خپل خلک یې کېنولی دی او کله په یو څوک کنځي او کله په بل څوک کنځي. نو مسله داسې ده چې زه د ایمل ولی خان نه دا پوښتنه کوم چې ته په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه، ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ته د چا نوسی یې، ته د چا زوی یې، ته ستا یو تاریخ دی، ته د پښتون وطن یوه لویه پارټي چې د پښتنو د بنیاد نه چې کوم دی دغه پارټي چې پاکستان ساز شوی دی دغه پارټي ده. نن تا د پښتون هغه تاریخ کم ځای ته ورساو. دا د دې خبرې ټولو ته پته ده چې په دې وخت کې
پاکستان ټول چې کوم دی دا د پوځي اختیاراتو لاندې دی. که دا پولیس دی دا هم د پوځي لاندې کار کوي، که دا سیاسي سړی دی دا هم د پوځي لاندې کار کوي. چې د پوځي رضا پکې نه وي او د پوځي کار پکې نه وي نو ګورې وطن متن دی نه چلیږي. د دې دپاره عمران خان له خلکو ووټ ورکړه، عمران خان وګټله، دا مولوي صاحب خاموشه پاتې شه، دا امل ولی خان خاموشه پاتې شه. پنجاب خو زوړ پنجاب دی، هغه ټپه ده وایي خانان به بیا سره خانان وي او پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. پنجاب خو هغه پنجاب دی، که زرداري راشي او که نواز شریف راشي او که شهباز شریف راشي او که مریم نواز راشي او که یا د پی ټی آی کسان راشي، خو پنجاب هغه پنجاب په پنجاب کې بدلون نه راځي. هغه ښه آباد دی، ورځ تېرېږي او ښه آبادېږي. خو دې خو ستا پښتونخوا تباه برباده ده. یو را باندې د عمران خان په جامه کې داسې غله مسلط دي او وختي ما ویل کنه وایي لالی مې سوداګر دی که نه وړي که نه راوړي. امل ولی خان دله به په هغو باندې تنقید هم کوي، په هغو به نیوکې هم کوي، خو لکه د ټولو نه مخکې تاسو متحد کېږئ. ولې نه؟ تاسو زمونږ غریبانو باندې سیاست کوئ، صرف زمونږ د غریب چمړې ته مړول ده. که تاسو له لاس کې درکړي نو خو بیا بس تاسو هم دغه حالي سبا که نه، ته هم بې اختیاره شوی، مولا هم بې اختیاره دی، پوجي چې په پښتون وطن کې که سیاسي سړی دی چې هر قسمه نوکر دی، خدا د پاکستان تحت لاندې کار کوي، دا سړی زمونږ نه شي کېدی، دا زمونږ نه دي. که دا پولیس دی که دا پوجي دی، پرون په باړه کې داسې حالو. زه خو چې خبرې نه کوم، خو چې خبرې شروع کوم چې وروره بیا وروره هر سړی راته کنځل کوي، وایي تا ولې دا خبره وکړه. څوک راته وایي ته خو د پلانې قاتل یې، څوک وایي تا پلانې مړ که. او قسم په خدای که زه په دې لالچ دا میډیا استعمالوم چې ما ته څه خیر او ذریعه راشي که نه، ګورې ما سره د دنیا ټاپکونه نور هم دي، ما سره نور هم د دنیا ټاپکونه دي. زه چې ځان له د ویورشپ دپاره او د ډالرو د ګټلو دپاره کار کوم که نه، نو ما سره دنیا سیستم نور دی. دا شاهد خان دله او جهانګیر خان دله په خپل دلتوب کې ګوتې وایي او په دې قصو کې ګوتې نه وایي، زمونږ نه خدای ښه ساتي. چې مونږ هم داسې دلتوب ته ګوتې واچوو که نه، بیا به هم کنځلې کوئ، په یوه کې سړی نه پرېږدئ. نو دا لایو د پسې په دې وخت کې ذکر عالمه چې زه به په امل ولی خان پسې ویډیو کوم، زه به په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې ویډیو کوم، زه به ملت ته پیغام به ورکې. ولې دا چېرې پلار نیکه وطن خو نه دی، که دا دغه وطن دی خو زمونږ هم دی که نه، زمونږ هم حق جوړېږي. چې د مولوي صاحب وطن دی خو زما اوس سل په سله شریک دی، زه هم د دغه خاورې یم او دی نو دغه خاورې دی. نو ما ته څوک د یو سیاسي سړي او د یو پنجابي سړي په سر باندې څوک څه له ما دلالي کوي، څوک څه له زما دلالي کوي چې بهی کله یو ته وینا وکړي ساقي جان دا چل وکړو، کله بل ته وینا وکړه ساقي جان دا وکړو. ما په دې سپین حقیقت باندې مرا لګوئ، دې سپینې وینا مې دا څڼې سپینې کړې، دا څڼې. خو ګورې ملته یخ شئ او بیدار شئ، غر کېږئ، یخ شئ او بیدار شئ، غر کېږئ، تباه کېږئ، د تباهۍ طرف ته روان یې. خدای م غر کا. ستاسو په کم غم، ستاسو په کومه خبره به سړی خبره وکړي، خو بس هر سړی دی وروره روزګار یې پکې موندلی دی، روزګار کوي، څوک یې دې طرف ته راکاږي او څوک یې دې طرف ته راکاږي وروره. نو وسه دا امل ولی خان او مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا جلسو اعلانونه او دا شور راغستی، نو تاسو څوک چې د پښتون وطن غم خوړل دي، سوال نه پیدا کېږي. د اوټ نه څه پیدا نشته، د اوټ نه څه پیدا نشته، د دې نه دا اوټ راوالی ویستی دي، سیند ته ګزار کوي، کش یې کوي، داسې کش کوي او سیند ته یې ګزار کوي، ډبې ته یې مه ګزاروئ. د اوټ نه مکمل چې کم دی، د اوټ نه مکمل انکاري شی، دا خو ټول ته ما ته د یو د پاکستان د ما ته یو داسې سیاسي مشر راول مخایي چې هغه د پارلیمنت د کرسۍ نه مخکې دی په جي ایچ کیو کې سرکونډۍ ناړی. لکه د اوټ څه معنا، که امل ولی خان له ورکړي جو همځایه دی، که پی ټي آی له ورکړي جو همځایه دی. پی ټي آی له همدا ورکړه، دا اوټ زمونږ په کار راغی، د چا په کار راغی؟ تاسو ما ته راوښایئ چې رشاد نن په صوبه کې د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا دی، اپریدی دی، پښتون دی، چیان مې اوس نور امپیګان ناست دي،
دیو خب پول با اختیار حکومت دیو په میډیا چغې وایي په نیشنل پارټۍ پسې م لګیا په منظور پسې م لګیا شي کله کله په بل پسې م لګیا شي په بل پسې م لګیا شي زمونږ حکومت دی چې ستا په خیبر پښتونخوا کې حکومت دی ولې په ما باندې ردماکي کېږي د قانون تحت خو دا کور کمانډر او دا د پولیس چې دا کم افسر دی آی جي ته وایي که څه شی ورته وایي دا خو د وزیر اعلی د حکم لاندې نو ستا په دې خو باندې وس نه وررسي نو چې بې اختیاره ناسي نو استعفا څه له ورکوې که نه زمونږ د اینو سکلو ته ناسي خو دې خبرو ته چا پام نه وي نه دې خبرو ته چا نظر وي صرف دې ته تکړه یې چې یاره زه ستا خور وکنځم او ته زما خور وکنځم که چېرته دوه پالور او دوه لایک راشي مشهور شم ای دلګانو یا الله تعالی م شوره شرمنده کا تاسو به دقه شان ذلیله یې تاسو به دقه شان ذلیله یې تاسو به دقه شان شرمېږئ او زما خو ورور نه پولیس زما دی نه پوجي زما دی زما په حکم یو کار ونه شو د چا په حکم کار کیږي په تاڼه کې موږ ذلیله یو په ام بي سي کې موږ ذلیله یو په قطار کې زمونږ چې ژوند نه دی زمونږ چې ژوند موږ چې رالوی شو زمونږ په قطار کې سر شو د پښتنو د بچو په قطارونو باندې سر شوی دی اول اسی پری کاته کې 1415 کاله په اسمبلی کې په قطار کې ولاړی چې کله دزګینه بیا را فارغ شي ډیګري والی نو بیا وروره دیاړی ته په قطار کې ودرېږي بیا چې کوم دی شناختي کارت هم په قطار کې ودرېږي پاسپورټ کې هم په قطار کې ودرېږي چې سعودي عرب ته راځي ایرپورټ کې هم په قطار دلته بیا اشارو کې هم په قطار ولاړي کار ځای کې ډوډۍ ته هم په قطار ولاړي دا د پښتون زندګي ده تاسو چېرته په دې خبره باندې چېرته سوچ کړی دی نه موږ باندې داسې تعلیم وکړي وروره چې د قید اعظم علامه اقبال ورور هسې شی بې ته تنانا او لالا له هندوانه دغه شان ګډ وډ شی را باندې وي نو هغې خو بیا چا ماسغه کار نه کوي نو دغه جعلي ډیګرۍ په نقل باندې والي بیا دلته راشي یاره خو نه دی پښتنو تاسو چې په خپله ژبه کې نه کامیاب شوي که نه په خپله ژبه کې خو موږ صرف کونیتوب کوو بس خیر کار خو موږ په خپله ژبه کې چېرته ونه کړ ملایان هم ماشاءالله خبره ورته نه شي کولی نو ملایانو ته خو بیخي خبره نه شي کولی خو پیغمبران دي الا وایي هله وایي خوله دې کږه شوه خوله دې وایي کږه شوه وایي په ملا پسې دې خبرې وکړې هلکه دا ملا چې سهار او ماښام خبرې کوي که ما یوه خبره وکړه نو څه چل وشو او زما د خبرې نه خو لا بیا هم څه نه جوړېږي د ملا د خبرې نه خو فورا شر جوړېږي فورا ته شر جوړېږي څوک په یو جامه کې دی په خپلو کې لکه مړه چې کم ستایې که نه کم ستایې نو لکه دا لا یو به سار به شي خو لکه زما دا خبرې به تاسو ته ختمې نه شي